السائرين في القدس والعلا، ولعنة الله على أعدائهم الجهلاء الذين أحرقتهم وأهلكتهم نار الحسد والبدع والهوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال في موضع آخر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیر دو بیانات د حج باره کې مونږ کړي. یو بیان د حج په فضایلو باندې کړی، ورپسې بل بیان بیا د حج په مسایلو باندې وکړو. د نن جمعې مختصر بیان د حج په مسایلو باندې، چونکې دا میاشت د حج ده. د وړوکي اختر د اولې ورځې نه د لوی اختر ورځې پورې دا تمامې شپې ورځې د میاشتې دا د حج میاشتې حسابېږي. حج چند احکام او فرائض لري، واجبات لري، سنن او مستحبات لري. علماء لیکي حج کې درې فرض دي. دا یو شرط دی، دا دوه ارکان دي. حج کې اول نمبر فرض هغه احرام دی. د احرام بیان موږ کړی و. احرام دوه ساده غوره او افضل دا دي چې دا سپین وي او دا نوي وي، استعمال نه وي. که چېرته مستعمله وي خو بیا پاک او وینځلې شوي به وي. دا مشرق مخکې کېږي، صاحبان یې مخکې کېږي، د بل څه د ناستې سبا وکړئ او مخکې راشي. ټول صاحبان مشرق ټول مخکې شي، نور وي اول صف یا دویم صف ته کوي، مخکې راشي مخکې صف ته راغلی.
وساته چې دا سپین ساتلو دی کډوړه نوی دا ډیر غوړو بهتر کنوی بیا چې پاکو وینځلې شي دا یو ساده په صورت د دې کې تعبیر امام فقیر جمعه باندې د دې طریقه بیان کړو او دا وایي د ټول د بدن د ساده په شکل مثال راځو کې خپل بدن په پټ کې او بیا دا پاک مروي چې اګوره کا نفل دی او بیا باندې تسبیح کوي او بیا تنبیه وایي د دې تنبیه په سره کوي چې دا احرام چې دا اول شرط د شریعت د اجنبي دا ورته شرط دی دویم فرض په حج کې او وقوف د عرفات دی د ذوالحجې د میاشتې په نهمه ورځ دا غټ اختر د یو ورځ وړاندې دغه ورځ د عرفې وي په دغه ورځ باندې په میدان د عرفات کې د زوال پس د غټ اختر د سبا د راختون وړاندې د اوس مثال په توګه فرضي خبره کوم نن د عرفې وروسته مثال وکړو او زوال وشو د عرفات په میدان کې د وقوف ټیم شروع شو دا تاسو ته تر ماښام پورې نه مسودره پورې نه تر سبا د اذان کېدو پورې تر ټول ټیم دې ټول ټیمونو کې یو حاجي چې عرفات میدان ته راشي لږ وخت هم هلته ودرېدو د ده فرض ادا شو دا په یو فرض وقوف د عرفې د نهمې ورځې د ذوالحجې د زوال نه مخکې ټیم شروع کېږي د لسمې ورځې د صبح صادق د داخلېدو نه وړاندې پورې یو لحظه او لږ ساعت په عرفات کې ودرېدل دې سره د عظیم رکن د حج ادا کېږي چې هغه فرض دی وقوف د عرفې چې ورته وایي په عرفات چې ورته وایي درېیم فرض په حج کې هغه طواف زیارت دی طواف زیارت دا په لسمه ورځ د ذوالحجې د میاشتې یعنې د اختر په ورځ باندې د دې ټیم شروع شو تر 12 ورځې پورې د دې ټیم دی بهتر دا د سر د کنټي کولو یا د سر د لفتو کولو نه بس دا وکړل شي دا ډېر غوره او افضل او بهتر ده نو درې فرایض د حج مون بیان اول نمبر فرض په حج کې احرام دا ورته شرط دی دویم نمبر فرض په حج کې وقوف د عرفات ته تعلق دی او دریم نمبر فرض په حج کې طواف زیارت ته تعلق دی اوس مسله کچته یو سړی په دې دریو فرض د حج کې یو فرض قضا شو یو فرض ته پاتې شو نو د حج نصري اوس کله قرباني کی یا تقوی کی قرباني سره حج نصري دا فرایض دي دا ارمان او شریعت ده په دې باندې امتیاز خامخا به ضرور ولا ادا کړي نو د دې عقیده لازم دویمه خبره دویمه مسله دا درې فرایض چې کوم د حج بیان نو دا ترتیبوار ادا کول هر یو فرض په خپل وخت باندې په خپل مخصوص مکان کې ادا کول دا لازم دي خپل مخصوص وخت او مخصوص مکان باندې دا ادا کول دا لازم دي ترتیب سره درې نمبر مسله هر چې کوم موږ دا بیان کړو دا په کې اړه طواف زیارت او وقوف عرفه او په دې ډول کې ډېر اهم او قوي چې دی هغه وقوف د عرفه رکن دی حج ډول کار دی په دې ډول کې قوي رکن د حج دی ډېر قوي او ډېر اهم نو هغه وقوف د عرفه دا مسله شو ها په حج کې شپږ واجبات دي دا چې سړی په دې ترتیب سره هیڅ مشکل ورته نشته درې فرایض شپږ پکې واجبات دي په حج کې اول نمبر واجب چې دی دا په
مزدلفه کې وقوف کولو هلته وخت یې راوړي کله چې دا حاجي ورځ په میدان د عرفات کې تېروي په دې بیا د ماسپښین مازدیګر موږ چې روزې کړي وي خپل شریعت کې خپل ترتیب دی د دې بیا د ماښام لمونځ په لاره کې دا بیا پرېږدي مزدلفې ته روان کړي نو دې دا شپه بیا مزدلفه کې تېروي د غټ اختر را چې کومه شپه وي دا بیا حاجیان په مزدلفه کې تېروي نو دغه وقوف د مزدلفې چې دی دا اول واجب دی په حج کې دا اول واجب دویم واجب په حج کې د صفا او د مروه په درمیان کې سعی کول صفا مروه کې کوم سعی کی دا دویم واجب په حج کې دریم واجب په حج کې رمي د جمار دا شیطان چې وشتل کوي دا شیطانان چې وي په میلان رمي د جمار دا شیطانان وشتل دا واجب څلورم نمبر واجب په حج کې کچرته حجي حج قارن والا یا حج متمتع ګور حج دې قسم دی یو حج افراد دی دویم حج قران دی او دریم حج تمتع دی درې قسم حج دی په دې دریو حجونو کې افضل حج چې دی نو هغه د حج قران دی دې اجر او ثواب یې زیات دی عموما زموږ د پاکستان دا کوم خلک چې حج ته بیت الله ته ځي نو زیاتره په دې کې حج ته بیت الله چې ځي هغه حج تمتع کوي دا زیاتره تمتع والا حج کوي حج تمتع د حج افراد نه غوړه ده او د تمتع د بیا حج قران دی غوړه ده په ټولو کې افضل حج قران دی هغه د خاص تمتع دی هغه د خاص بیا حج افراد زموږ د پاکستان خلک زیاتره حج تمتع کوي نو ګورئ چې کوم سړی د حج تمتع لپاره یا د حج قران لپاره کړی نو په دغه باندې التقربانی کول دا بیا واجب دی دا څلورم واجب دی پنځم نمبر واجب سر خړی یا د سر وختو باندې کول خو حج افضل دی د سر خړی د حج نه بعد یا د وختو باندې کول دا واجب دی قصر یا حلق خو حلق افضل دی دا پنځم شو شپږم نمبر کوم خلک چې افاقي د میقات نه بهر اوسېدونکي وي اوس لکه موږ تاسې د مکې معظمې د میقات نه بهر یو چند میقاتونه د مکې معظمې یلندن دی یو میقات موږ د پاکستان د خلکو لپاره چې کوم میقات دی هغې ته یلندن وایي موږ تاسې په یلندن میقات باندې یو والا میقات باندې مکې ته ورځو داخلېږو موږ به د میقات اوس بهر یو د مدینې منورې خلکو لپاره چې کوم میقات دی د ذوالحلیفه ویلی شي ذوالحلیفه اوس دغه یو میقات دی دغه ډک چې کوم دی یو میقات تنعیم کې مسجد عایشه رضی الله عنها یو میقات چې دی خلک عمرې لپاره هلته ځي هغې ته ویلی شي جعلانه اوس بعض علما لیکي عمره چې کله سړی ادا کوي نو غوره میقات او غوره عمره هغه ده چې د تنعیم نه ادا کولی شي بعض خلکو کې دا مشهوره ده چې دا وړه کړه ابي لکه ورته جعلاني دا رنګ چې کوم دی حدیبیه دلته یو میقات شته حدیبیه مقامونه ته تللی یو تر کړل طائف کې یو میقات مختلف میقاتونه کوم افاقي چې د میقات نه بهر اوسېږي نو اووم شپږم واجب د هغې لپاره طواف وداع دی د رخصتي طواف وداع چې ورته وایي دغه د رخصتي دا طواف وداع دا یو واجب د هغه چا لپاره دی کوم چې افاقي د میقات نه بهر اوسېدونکي وي دا د هغې لپاره ښه جي دا شپږ واجبات مونږ بیان که چېرته چا له په دې واجباتو کې یو واجب پاتې شو قصدن یې پرېښودو یا په خطا یې نه پاتې شو په دغه واجباتو د حج کې یو واجب چا قصدن عمل یا چې په خطا کې پاتې شو نو په ده باندې دم لازمېږي په ترک د واجب باندې متوسل په ترک د فرض باندې بیا هلته د هغې ستا حج فاسد
لازمي سبب يا كده على يا وقوف يا الله بدل يقول مسجد وحكام او سنت چې کوم د حج سنت نو علماء چا کوم بیان کړي چې زیات بیان کړي سنت تقریبا د سنت د حج بیانو په حج کې علماء چا واجبات چا زیات شمار دي چا کم چا تر 25 پورې شمار دي چا کم شمار دي چا زیات خو په هر ترتیب دا شپږ چې کوم یو په اتفاق دي او دا مشروع دي لس سنت د حج درته بیان ګور په حج کې فرایض شپږ واجبات او لس سنت دا واجب او فرض بیان وکړو اوس د حج د سنت بیان وکړو حج کې اول نمبر سنت چې نو دا چې کوم سره حج قران سي یا حج افراد کوي او د افاضل نو د لپاره طواف قدوم چې دی طواف قدوم د سنت دی حج قران یا حج افراد د چې کله الطلاق شي د طواف قدوم کوي حج د مقصود شهادت آدمی مراد آتے نو په حج افراد کې وجه طواف قدوم کړي دا طواف قدوم چې کوم دي دا سنت دی کنه دویمه خبره دویم سنت په طواف قدوم کې رمل کول طواف قدوم کې رمل کول دا رمل په طواف قدوم کې دا دویم نمبر رمل څه دی اول درې چکرو کې د پوهي وهل او پنځیس قدم خپل حق نه یا خپل عام قانون نه تیز کړي په دوم قدم سره د پهلوانۍ شکل سره اختیارول په دې ربو دیو چکرو کې د طواف قدوم دا مسنون عمل کچا په طواف قدوم کې رمل وکړو دې لپاره چې په طواف زیارت کې یا په څه طواف کوي کله طواف زیارت کې چې طواف رمل وکړو په طواف قدوم کې موږ دې بیا په طواف ملي کې دا مسنون عمل دی ورته چې دا عمل په طواف قدوم کې وکړل شي کچا په طواف قدوم کې ونکو دې دا عمل بیا په طواف زیارت کې کوي او په طواف زیارت کې عمل ونکو دې دا عمل بیا په طواف وداع کې کوي درې نمبر سنت د حج کوم دی امام اب درې خطبه وایي بدري مقامات دا سنت اول نمبر په اون د ذلحجې باندې په مکه معظمه کې به خطبه او خلق د منهج احکام بیان شي اون د ذلحجې تاسو ته وجوبي پاوړ اون د ذلحجې باندې دغه اخترنا درې ورځې مخکې راځي دغه اخترنا یو ورځ مخکې عرفات هذه هي مزروع في التروية او د ترویه چې کوم ورځ وخت ده نو دا ورځ چې کوم دې په دغه ورځ کومه د ذهني راځي په دغه ورځ باندې د حج امام پر خطبه خلکو ته ترتیب او احکام خود د مسنون عمل دی او مکه کې دا خطبه شي دویم نمبر په نهم د ذهني باندې عرفات کې به امام خطبه لولي مسجد نمره کې مخکې دا دوه منظورونه هکذا امام د مسجد نمره کې کوم په عرفات کې هغه جمعات دی دوی جمعات مسجد نمره ورته وایي په دغه مسجد نمره کې امام دا دوه منظورونه وړاندې خطبه لولي دا مسنون ده دا سنت ده او درې نمبر په 11 ورځ باندې یو ولسمه ورځ د ذلحجې د میاشتې د اختر په سبا یې د میلې په ورځ باندې امام په مینا کې خطبه لولي مینا مسجد خیف کې په مینا کې دلته چې کوم دی امام خطبه لولي دا خطبه لوستل د عرفات خطبه لوستل او د کوم د ذلحجې خطبه دا سنت ده په دغه درې مقامات لوستل او اورېدل پکار امام به لولي تاسو ته اوري سلورم نمبر سنت په نهم د ذلحجې باندې دا شپه په مینا کې تېرول مسنون عمل دی په نهم د ذلحجې مطلب دا دی چې د نهم د ذلحجې د عرفې شپه په مینا کې تېرول دا مسنون عمل دی د
دا عرفه شپه د پاره خلک د عرفه شپه باندې دا اول وکړي او خپل اثر کوي بیا دې چې هغه ترتیب دې بدل کړی ټول خلک په یو مستل ورسول هغه دې هغه د صحابه به راځي هغه وخت را اول شروع کړی د خلک واس ملال اول شي عرفات کې بوزي د شپې شپې بوزي مسعود نبالي بوزي ګاډي روانه وستر ډکی ته ویو دا حاجت تفریدی دا نهم د ذوالحجې شپه یعنی د عرفې شپه په مینا کې تیرول دا سنت عمل مسعود دی پنځم نمبر د طلوع آفتاب نه بعد د طلوع آفتاب نه بعد د ذوالحجې په ورځ باندې دا د عرفې په ورځ باندې نهم د ذوالحجې د عرفې په ورځ باندې د عرفات د سهار د مانځه نه بعد وتل چې نو راوخته دا د بعد د میلاد د دا څنګه عمل دی دا توبه عرب شو فنهم د ذوالحجې کې د عرفې په ورځ باندې طلوع آفتاب نه بعد د مینا او وتل عرفات د مسلمان عمل د مینا د عرفات راوړل دا په کله رواني چې نو راوخته د میلاد نه دا شپه تیرول په عرفات کې دا په مینا کې دا سنت دي او بیا د سهار منځ په مینا کې سنت دي چې نور اوخه د دې په عرفات کې بیا راوړي ها شپږم نمبر سنت چې کله امام د عرفات روان شو مزدلفه د حاجی نه بعد د حاجی د پاره د میدان د عرفات روانېدل دا یې سنت دي د امام مخکې روانې چې کله امام روان شو د عرفات نه مزدلفه د تفسیر روایت د بعد روانېدل دا یې سنت وګم نمبر او مزدلفه کې د عرفات د مزدلفه کې راتلو او مزدلفه کې د شپه تیرول یو وقوف چې باید واجب دي یو د شپه مزدلفه کې تیرول د سنت دي د عرفات نه حجاج چې راوځي مزدلفه کې د دې د شپه مزدلفه کې تیرول د شپه مزدلفه کې تیرول د سنت دي او یو وقوف د مزدلفه کې راوځي او واجبات نه مراد دي اتم نمبر په عرفات کې غسل کول وعرفات کې غسل کول دا یې مسنون عمل دی چې عرفات کې نه مسلمانان دې کمزوري جوړې کړې او عموما رشم دې زیات یو څه سلام بشمال خلک او بل حتی صفایي په انتظام کې دي چې د پات څخه صفات نه راځي په څه په باندې چې وکړل شي او کنه مشکل نه ملاقات او یا نور تکلیف جوړېدل خلق کا یقاطع یا نورو دا عرفی په اوس باندې الته په عرفات کې غسل کول دا مسنون رسول الله نمبر دا ایام په مینا ایام د مینا کې دا شپه په مینا کې تیرول دا مسنون چې کوم ایام هغه مینا ایام د مینا وځي نو الته په مینا کې دا ورځ تیرول دا څه فرق دی رمي د شمال خدا شپه په مینا کې تیرول دا سنت او لسم نمبر کله چې سړی د مینا نه واپس راځي نو په محسب کې نه کی ساري ده اگر کډيري ساتي بهتر ده دا چې مازیګر ماخه په سنت موږ په یو کې شي دا مسنون دي او کډير نشي ساري ده په دې نه ته سنت دي او کډير نشي ساري ده نو دا ته ساري ده په باندې سنت ادا کیږي محسب کې نه کوه یو وکړه دا سنت دا حج بعض علماء زیات بیان کړي موږ د مختصر انداز بیان دا به هغه چا په پاک فعله کې د سوق حج د تری دوباره اراده لري یا د سوق حج د بیت الله نزي هغه د پاک صلی الله علیه وسلم په راځي هغه ته موږ د اسانه بیان دا د حج په ورځ کې او بعد یې هغه په خو باندې د حج مسلې شروع کړې نو نو مختلف راشي او د حج طریقه کې بیان د حج مسلې راځي بیان دا هغه حج او فرایض واجبات او سنت د بیان مختصرا د حج مختصر طریقه د حج په موضوع چې دا هغه بیان کله چې سړی د حج په موضوع لپاره راشي او د عمره راځي
مسله مستقل بیان عمره کې فارغ شو د بصرو خړ احرام باندې کو سرګو کې خپل جامع مواچې د مکه معظمه کې اوس چې کله د حج ورځ او د حج ورځ دې اوس مینا د جامعات روانې کې د حج کې د حج ترتیب مختصر نقشه بیانو انتهایی مختصره ډېر کم دی په اتمه ورځ د ذوالحجې باندې دې به احرام وکړي او بیا به روان شي د مکې نه مینا ته نو په مینا کې به دې ته ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن او د سحر لمونځ په مینا کې ادا کړي دا پنځه لمونځونه دي شپه به دې په مینا کې تېروي سحر نور خاتون پس به دې د مینا نه روان شي عرفات ګوره په خبره دا پوره ورسره په اتم د ذوالحجې باندې به حجي احرام وکړي نو مینا ته وراشي دې چې مینا ته راشي نو په مینا کې به د ماسپښین لمونځ وکړي د مازدیګر د ماښام ماسخوتن او شپه په مینا کې تېروي بیا به د سحر لمونځ په مینا کې بیا به د نور خاتون په مینا کې ایسار شي چې کله نور وخت د نور خاتون پاک په دې مینا روان شي عرفات ته رسیدي چې کله عرفات ته لاړ شي په عرفات کې د زوال نه پس چې کله نور زوال وشو د زوال باندې استوا وکړه دې چې کوم دې بیا په مینا د عرفات کې وقوف کوي په مینا د عرفات ورته چې دې وخت خود به الله مسجد جبريل سره دې او دې تاسو دې لري خطبه او دې چې کله عرفات باندې راځي جبل الرحمت نو دلته چې په دې سره کوم ټول رنگ کانه لګېدل د نبی عليه السلام مبارک وقوف کړي په میدان د عرفات کې دلته جاري ایثار ما د خلک د عرفات دی ګورته باندې دا وړه امید جبل الرحمت ورته وي دې د پاسه ورخي د پاسه ورته دې کړه علماء وایي دلته لاره کې ایثار دلته لاره نبی عليه السلام مبارک چې کوم څه پاتې شي عام کانه بدل کې دې په اسمه کوه چې کوم څه کې نبی عليه السلام دې تاسو کې نشانه ہے لپاره له ټول رنگ کانه لګاو دلته نبی عليه السلام مبارک وقوف کړي او کوم جبل الرحمت دلته بیا پاتې شي دلته به احساس او چې کله دلته اوس په میدان د عرفات کې تا تر مازیګر او ماسپښین مازیګر موږ تعالی د پاره خپل شریک دی چې په خپل پټي مو کوي چې جواب یې رسول دی او د ماښام چې کله غروب وشو نو په دغه وخت ورته بیا روان شي د عرفات د میدان د مزدلفې ته اوس په شپه چې کوم دی مزدلفې ته رسي او دا شپه په مزدلفه کې کول دا بیا مسنون عمل دی نو شپه په مزدلفې ته ورسي او شپه دې هلته ورسوله نو بیا به د سهار لمونځ په تیاره کې وختي به د سهار لمونځ ادا کړي چې په تیاره کې د سهار لمونځ ادا کړو نو د هغې لپاره به بیا وقوف شروع کړي په عرفات په مزدلفه کې بیا ته ودرېږي دلته به بیا وقوف کې ولاړ به الله ته په ژړا کې زاري کې دعاګانې به کوي د الله نه مسؤلونه کې لګیا وقوف د مزدلفې به وکړي او چې کله د لمر خاطر ته لږ وخت پاتې شي نو بیا به د دې ځای نه روانېږي اوس به د مزدلفې نه روانېږي واپس به مینا ته راورسېږي نو دلته د مزدلفې نه به ځان سره اویا کاڼي وکړي واړه کاڼي واړه دا سره ورکی پیلې چې له حاجیانو د سامان کې د تاسو سره ورکی دا اویا کاڼي به ورکی حالت به کوم دي پاک دی او هغه په کې دې کې روان او ځان سره یې چې ورته سامان کې واچو چې خیر دی او چې کوم احرام کې هغه په تاسو له دې واچو ځان سره سامان ورته واچو اوس دې دې روان شي نو په واجب محسن باندې چې کله دې کې څه ولې پټې سره او موږ نه شي مینا ته راشي نو دلته شیطان مسوري دا سهار په خاطر باندې مینا ته راځي په دې په خلک راځي چې مینا ته راځي نو دلته بیا راځي چې ما شیطان ته ویوي نو چې کله شیطان وښتو دا هغه لپاره که هغه تمتع یا هغه کرام مطلب بیا قرباني کې سره هوا بیا کوي بیا وایي چې کوم حج صفحه التمتع بیا وکړي صفحه بیا وکړي قرباني وکړي د دې قرباني لپاره د سر اخرى خرج افضل او کدی یو وړي کې وړي بس دا یو څه د دې لپاره بیا طواف زیارت لپاره روان طواف زیارت لپاره اوس کله په طواف حضور کې رب دی کړي نو ته په طواف
زیارت کې راوړل کی دلته بیا راوړل او استماع باندې کې استماع باندې کې دا په وخت کې کړي په دې کې استماع نشته استماع دې ته دا په طواف حدود کې یا په دې ته احرام کې چې کوم استماع کړی و استماع ستاسو احرام راوړل د دې ذکر ځان دی وواس او د دې کیسې کې د پاسه راوړل دا خلاص او دا خیر دې ښکاری او دا تاسو په څو په احرام کې کړی دې ته استماع ویل شي بس دا استماع بیا وکړه یا په دې طواف تمام راشي سعی مو کې په صفا مروه صفا مروه کې بسعی بیا په دې نه بهتر او کنه دې نه دیش واپس مکه تا بیا په دې بنا کې ساري دلته شیطانان ټولي طالب خپل دې کې خپل وخت شیطان په باد په ځواب باندې یا څنګه کوشش کوي شیطانان او ته په ورځ په مکه په بنا کې کې دې بچتل سي په بنا کې خپل ذهني حالت او بیا دې بیا دا یو څه ورځ د څه ورځ دا په بنا کې دې بیا بیا مسلې ته پاتې کېږي ورو افضل ده کله پاتې کېږي په کې نه دې وګور دا چې په دولت بیا څه ورځ پاتې کېږي په دې څه ورځ شیطانان موږ بیا راوړل د دې ورځ چې ویشتي بیا بلاغه بعد واپس راشي بیا اوس دلته چې بیا راځي په محسب باندې راشي دلته د مسمخین مازیګر په خام مخکوتن موږ کول او د دې پکې واسبي داخله د مسؤل دا مسؤل عمل بس دا چې کومه طریقه یا په دغه لپاره چې تاسو ته مکمل اسماء کې صحیح کا او چې کله مکه واپس وطن ته روانې بیا په طواف الوداع کې طواف الوداع او بس دا یې په تفصیل په بیا کې سلام بیان به چې تاسو ضرورت چې تاسو پکارو متقین دې کوشش کوو چې د هر احکام سلسله او نقشه جوړ کړو خلکو ته بیان نو دا واقعي چې تاسو په دې شرط یا څه او سوال موږ سره بیا ځان لیکي ان شاء الله کوه به طریقې ورته برابر ان شاء الله احکام د حج ورته وایي ما تاسو ته په نن الفاظ د فرض حج بیان شپږ واجبات ته بیان د سنت د حج ته بیان او دا دې چې په دې کې یو چې په فضایل ته د تفصیل کړه د حج مختصر طریقه اچھا الله واستعمال کړی خامخا حج د بیت الله کې برابر نه کړی یو سړی واستعمال لري او دې وسه موجود حج د بیت الله نشي او په دې کې تاخير کوي علماء کې دا سړی فاسق دی او دا د فرض باندې فاسق ګرځي باندې دا شته چې واستعمال لري قدرت لري چې حج ته لاړ شي دا فاسقان دي فتر د حج باندې عصمه فرضه مغاړي باندې کوي اچھا مسئلے بیان کی وما علی عند الملائکه واخر دعوایا ان الحمد لله